अस्सलाम वालेकुम मलगरो په ملک کې د انتخاباتو حواله سره عمران خان ته د اسټابلیشمنت طرف نه گرین سیګنل ملو شوی دی د نواز شریف څخه خواهش دی دغه څه اراده ده او بیا هغه ته څه جواب ملو شوی دی دا بم په دې ویډیو کې تاسو ته ویم او پرون چې په پارلیمنت کې د سپریم کورټ د فیصلې خلاف کم قرارداد منظور شوی دی نه د هغه قرارداد کې وزن ولی نشته او ولی چې کم د حکومت اهم شخصیات دي نه اوی په دې قرارداد باندې خپل دستخط نه دی کړی دا غي څه وجه ده ابم په دې ویډیو کې تاسو ته ویم او د مسلم لیگ نون یو ډیر اهم رهنما د پاکستان تحریک انصاف او د سپریم کورټ په حق کې یو ډیر اهم بیان ورکړی دی نه هغه څه بیان دی اب هم په دې ویډیو کې تاسو ته مخې ته एकदम خدای نه مخکې تاسو ټول ته یو ریکوست دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم په کمنټ کې ضرور شریک کړئ اول خبره کو چې د انتخاباتو حواله سره عمران خان ته گرین سیګنل ملو شوی دی نیو سینیئر صحافي دی سینیئر اینکر دی کامران یوسف هغه دا خبر ریپورت کړی دی او هغه دا ویلی دی چې دې ټیم کې د پاکستان آرمی چیف جنرال آر.سی. منیر ته د پوچ بخپل چې کوم اهم عہدیداران دي هغوی ولدا مشوره ورکړې ده چې دې ټیم کې مونږ له انتخاباتو طرف ته تلل پکار دي او په ملک کې د انتخاباتو شي خاص کر چې کوم پنجاب د نپاغې کې د انتخاباتو شي او کوچره مونږ انتخاباتو طرف ته لانړو نو ملک چې کومه انسټیبিলিټي ده نه هغه کې بیا اضافه راتلی شي او پاکستان یو تباهه طرف ته تلی شي نه ځکه اوس په پوچ کې دننه آرمی چیف ته دا مشوره ورکړی شوې ده چې پاکستان کې د انتخابات وشي او کو انتخابات نه کیږي نه بیا به پاکستان چې دی نه هغه به مزید بربادۍ طرف ته ځي نو یقینا دا د عمران خان لپاره یو گرین سیګنل دی ځکه چې دې ټیم کې پاکستان تحریک انصاف صرف واحد داسې پولیټیکل پارټي ده چې هغوی غواړي چې انتخابات پې وشي باقي چې څومره سیاسي جماعتونه دي هغوی دې ټیم کې انتخابات نه غواړي او د هغې مین وجه دا ده چې نورو سیاسي جماعتونو کومه پاپولیرټي ده هغه ډېره زیاته کمه ده او د پاکستان تحریک انصاف چې کومه پاپولیرټي ده نه هغه ډېره زیاته ده نو یقینا دا د عمران خان لپاره یو گرین سیګنل دی بل اړخ ته نواز شریف هم د خپل خواهش او د خپلې اراده اظهار کړی دی او هغه دا اراده ده چې یاره کله د دې ګورنمنټ چې کوم ټرم دی د دې چې کوم مدت دی هغه په اګست کې پوره شي نه بیا به په ملک یو ټیکنوکریټ سیټ اپ موږ جوړ کړو او هغه به 2 کالو دپاره وي او 2 کاله به هغه بیا په پاکستان کې دا سیستم چلی په پاکستان کې به 2 کاله ټیکنوکریټ حکومت وي خو د هغه چې کوم خواهش دی نه هغه ته دا جواب راغلی دی چې موږ تاسو سره په دې خواهش کې د دې کې مدد نه کوو او تاسو سره موږ په دې خواهش کې مدد نه کوو د هغې وجه دا ده چې ملک کې کومه انسټیبিলিټي ده هغې کې مزید اضافه وشي او نن چې کوم د سلامتي کمیټې اجلاس دی وزیر اعظم نن اجلاس راوختی دی نه ډان نیوز دا خبر ریپورټ کړی دی چې په دې کې ایمرجنسي حواله سره هم خبرې ډسکس کیدی شي نو ګورو چې د دې اجلاس کومه اعلامیه ده هغه جاری شي نه هغې کې څه مخې ته راځي بل اړخ ته پرون چې په پارلیمنت کې د سپریم کورټ کوم فیصله ده د هغې خلاف یو قرارداد منظور کړی شو او هغې قرارداد چې کوم متن دی مقصد دی هغه دا چې وزیر اعظم او د هغه کابینه چې د سپریم کورټ کوم فیصله ده نه هغه دی نه مني نو اوس دې قرارداد کې وزن بیخي نشته د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې کوم اهم عہدیداران دي په دې موجوده حکومت کې نه د هغې ټولو دستخط یې په دې نشته او بیا درته دا هم ویم چې د دې وجه څه ده ولې دې کسانو په دې قرارداد باندې دستخط یې نه دي کړی پر دې قرارداد باندې ټوټل 42 کسانو دستخط یې کړي دي 42 MNS داسې دي چې هغې په دې دستخط یې کړي دي په دې کې نه وزیر اعظم دستخط شته په دې کې نه لیډر اف اپوزیشن چې دی نه د پکې د هغه دستخط شته په دې کې نه کم وزیر خارجه دی بلاول بوټو نه پکې د هغه دستخط شته نه پکې د وزیر قانون شته نه پکې د وزیر خارجه شته نه پکې د وزیر داخله شته نه پکې د مولانا اسد محمود دستخط شته نه پکې د MQM دستخط شته نه پکې د قافلې چې کوم 3 کسان دي نه پکې د هغوی دستخط شته نو اوس د دې اهمیت څه شو ځکه چې کوم اهم عہدیداران دي نو هغه په دې کې د هغې دستخط نشته بلکې په دې 42 کسانو کې 28 کسان داسې دي چې هغه ریزرو سیټونو باندې راغلي دي مخصوص نشستو باندې راغلي دي هغوی الیکشن نه لړو کړی هغوی ته د پارټۍ طرف نه هغه سیټ میلو شوي نو هغوی صرف 28 کسانو په دې دستخط کړی دي یعنی ټوټل چې په دې باندې څونه دستخط شوي دي نو هغه صرف 60% چې دي نو هغه ریزرو کسانو کړي دي په 342 په ایوان کې صرف 42 کسانو په دې باندې دستخط کړي دي او د هغې مین وجه دا ده چې دا نور کسان چې څومره دي MNS دي نو دوی د آرټیکل 68 نه یریدل ځکه چې سپریم کورټ کوم آرټیکل 68 دی نه اوس کیدی شي په هغې باندې دې کسانو خلاف کاروایي وکړي او په آرټیکل 68 کې دا دي چې کوم معزز جج صاحبان دي کو هغه د سپریم کورټ وي یا د های کورټ وي نه په ایوان کې د هغوی چې کومه کاروایي ده یا د هغوی خلاف چې دي نو ډسکشن نشي کېدی اوس دا د دې آرټیکل 68 کلم کله خلاف ورزي ده نه ځکه دې کسانو ویل کېږي ده چې ځکه دې کسانو په دې چې کوم قرارداد دی په دې باندې دستخط نه دی کړی
بل اړخ د مسلم لیگ نون یو ډیر اهم رهنما دی، هغه د سپریم کورټ او پاکستان تحریک انصاف په حق کې یو ډیر اهم بیان ورکړی دی. هغه بیان سره هم تاسو ته وایم. مفتا اسماعیل تاسو به پیژنې، اوس چې کوم وزیر خزانه دی احصار ډار، د دې نه مخکې د پاکستان وزیر خزانه مفتا اسماعیل او هغه دا بیان ورکړی دی چې پاکستان تحریک انصاف دې ټیم کې د پاکستان د ټولو نه مقبول ترینه پارټي ده او مسلم لیگ نواز چې دی نو د هغې نه زیاته پاکستان تحریک انصاف مقبولیت زیات دی او که چېرې دې ټیم کې انتخابات وشو نو پاکستان تحریک انصاف په وګټي او د سپریم کورټ چې کومه فیصله ده نو په هغې باندې عمل درآمد پکار دی. یعنی موجوده حکومت له دا پکار دی چې سپریم کورټ کومه فیصله کړې ده نو په هغې باندې د عمل درآمد وشي، په هغې باندې د عمل وکړي. ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کېږي، څومره هم اپډیټس وي انشاءالله زه به تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، خپله قیمتي رایه هم په کمنټ کې ما سره ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.